بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د ډاکټر صاحب اسحاقزي په نوښت او مالی ملاتړ زموږ ټیم د نسیم حجازي او یو شمېر نورو وتلو لیکوالانو ناولونه، اسلامي او تاریخي کتابونه تاسو ته له دې ادرسه وړاندې کوو. هیله ده په خورا مینه یې واورئ او تر نورو دوستانو یې هم ورسوئ. نسیم حجازي هر ناول ښکلی او له واقعیتونو ډک لیکلی چې موږ به یې د ستر سبحان په مرسته کټ مټ چمتو کوو او ستاسو درانه خدمت ته به یې وړاندې کوو چې د دې لړۍ پیل د محمد بن قاسم له ناول څخه کوو. د دې کتاب لومړۍ برخه ناهید ده. ناهید د هغې نجلۍ داستان دی چې غږ یې د هندوستان تاریخ بدل کړ او دویمه برخه یې زلمی سالار دی. زلمی سالار د هغه لمر داستان دی چې د عربو له افقه راښکاره شو، د هند پر اسمان وځلید او غرمه مهال ولوید. لیکوال نسیم حجازي، ژباړن محمد زبیر شفیقي، آواز دی د محمد صادق صافي. ابوالحسن د هندوستان د لویدیځو غاړو په مهمو بندرونو او د سرانډیپ یا اوسنۍ سریلانکا په سواحلو د عربو د سوداګرۍ قافلې تلې راتلې. د جاهلیت په زمانه کې څو عرب سوداګر د سرانډیپ په جزیره کې میشت شول. کله چې په عربو کې د نوي دین یعنی اسلام مبارک دین اوازې اوچتې شوې، نو دغه عرب سوداګر د خپل پخواني دین پرېښودو ته حاضر نه شول. خو کله چې د رومیانو او ایرانیانو په مقابل کې د عربو د فتحې کیسې واورېدې، قومي تعصب یې راویښ شو. ایران تر عربو متمدن هیواد بلل کېده او د هند په تجارتي بازارونو کې د ایرانی مالونو بیه هم لوړه وه. همدارنګه هندوستان ایران یو ځواکمن ګاونډی باله او د عربو په پرتله یې ایرانی سوداګرو ته د قدر په سترګه کتل. خو د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ویاړمنو بریالیتوبونو له امله په ګاونډیو هیوادونو کې د عربو په اړه د درناوي او احترام جذبې راوچتې شوې. د هندوستان او سرانډیپ په جزیره کې پرتو عرب نژاده سوداګرو د ایران او روم پر خلاف د عربو بریاوې د خپل قوم بری ګاڼه او پرې خوښېدل. ورو ورو د عربو د نوي دین په اړه هم د دوی په زړونو کې نفرت او کرکې ځای مینې او محبت ته پرېښود. په هغه وخت کې به چې څوک عربو ته ولاړل، نو د اسلام په نعمت به ماړه بیرته راستنېدل. عبدالشمس د عربي سوداګرو مشر و. د هغه کورنۍ له اوږدې مودې راهیسې په سرانډیپ کې اوسېدله. دی په همدې جزیره کې زیږېدلی و او په همدې ځای کې د یوې بلې عرب نژاده کورنۍ له یوې پیغلې سره واده هم کړی و. د هغه ژوند له ځوانۍ تر بوډاتوبه د همدې جزیرې په څنډو کې تېرېده. هغه ته دا نه وه معلومه چې د ده د کورنۍ نور خلک د عربو د کوم ځای هستوګن دي او چیرته اوسي. د ده په زړه کې هم د عربو او د عربو د نوي دین مینه هغه وخت په غورځنګ شوه چې د یرموک او د قادسیې د غزو خبرونه په نړۍ کې راغبرګ شول. د همدغه فتحو خبرونو د سرانډیپ واکمن دې ته وهڅوه چې له عرب نژادو سوداګرو سره اړیکې پیدا کړي. عبدالشمس او ملګري یې خپل دربار ته وبلل او ګران بیه سوغاتونه او تحفې یې ورکړې. په 1540 هجري کال د سرانډیپ واکمن راجا ومړ او زوی یې پر ځای پر تخت کېناست. ځوان راجا عبدالشمس راوغوښت او ورته یې وویل چې ډېره موده کېږي کوم عرب سوداګر سرانډیپ ته نه دي راغلي
زه د عربو له وضع نه ځان خبرول غواړم. له ما سره ستاسې د قوم د نوي دین مینه پیدا شوې. که ته هلته ځې نو د سفر ټولې اسانتیاوې به درته برابرې کړم. عبدالشمس ورته وویل ستا له خولې زما د زړه خبره راووته. هو زه بالکل تیار یم. له 5 تنو عرب سوداګرو پرته نور ټول له عبدالشمس سره سفر ته تیار شول. 10 ورځې وروسته په بندر کې کښتۍ سفر ته تیاره شوه او سوداګرو له خپل بال بچ سره خدای پاماني کوله. د عبدالشمس میرمن وفات شوې وه. هغه په زړه د صبر ډبره کېښوده او له خپلې یوازینۍ لور سره یې خدای پاماني کوله. د هغه د لور نوم سلمې و. سلمې په ښار کې د حسن یو مثال و چې بل سیال یې نه درلود. پر دې سربیره هغه د آس په ځغلولو او لامبو کې هم بې سیاله وه. د عبدالشمس د رخصتېدو نه 20 ورځې وروسته د کاتیاوړ د سوداګرو یوه کښتۍ په بندر ودرېده. له دې کښتۍ څخه عبدالشمس او د هغه 2 تنه نور د سفر ملګري راښکته شول او دا خبر یې راوړ چې د دوی کښتۍ ډوبه شوه او نور ملګري یې هم اوبو یوړل. که د کاتیاور سوداګر نه وای راغلی دوی به هم اوس په اوبو کې د ماهیانو خوراک وای. راجا هم دغه خواشینونکی خبر واورید. د سندي سوداګرو مشر دلیپسنګ نومېده. راجا دلیپسنګ راوغوښت او د دې 3 تنو د ژغورلو پر سر یې 3 پیلان انعام ورکړل. هغوی چې د راجا دومره مهرباني ولیده په سرانډیب کې د اوسېدو هیله وکړه. راجا په ډېرې خوښۍ د دوی هیله ومنله او له شاهي خزانې نه یې دوی ته د کورونو د جوړولو پیسې هم ورکړې. دلیپسنګ د راجا سره 2 کاله په وفاداري تیر کړل او بیا د ده د سمندري بیړیو مشر وټاکل شو. د دې پیښې نه 3 کاله وروسته ابوالحسن لومړنی مسلمان و چې د سوداګرۍ او اسلام د تبلیغ جذبې دغه لرې پرتې جزیرې ته راوست. د 100 هفتو سفر نه وروسته یو سهار ابوالحسن او ملګرو یې د سرانډیب ښکلی او سمسور ساحل ولید. بندر ته نږدې نارینه، ښځې او ماشومان په وړو کښتیو کې سپاره شول او د ابوالحسن استقبال ته ورغلل. په یوه کښتۍ کې ابوالحسن د جزیرې د نورو پوستو او نیم بربنډه ښځو په منځ کې یو بل څوک هم ولید. د هغه رنګ سور او سپین و. د جزیرې له اوسېدونکو سره یې توپیر درلود. هغې د نورو کښتیو نه وړاندې لویې سوداګریزې کښتۍ ته د رسېدو په موخه په خپلو مضبوطو مټو خپلې کښتۍ ته پاور ورکوو او بیا د دوی کښتۍ د نورو کښتیو تر دمخه د لویې سوداګریزې کښتۍ سره ولګېده. نجلۍ ابوالحسن ته وکتل خو هغه مخ ترې واړو. د ده د ملګرو هم نیم بربنډې ښځې ښې ونه ایسېدې. ټولو مخونه بلې خواته واړول. ښایسته نجونو دغه بې پروایي خپل توهین وباله او په محلي ژبه یې څه سره وویل. یو ځل ناڅاپه لاندې په اوبو کې غوغا شوه. چې د دوی ورته پام شو همغې ښکلې نجلۍ په اوبو کې غوټې وهلې او د کښتۍ په لورې د چغو او فریادونو سره سره چا پروا ونه کړه. ابوالحسن لومړی اوبو ته زینه وغورځوله
خو چې ویې لیدل نجلۍ د ډوبېدو په خطر کې ده نو یې له جامو سره ځان اوبو ته وغورځوه، خو نجلۍ ډوبه شوه. په دې وخت کې نورې کښتۍ هم لویې سوداګریزې کښتۍ ته راورسېدې او د کړسنده خنداګانو توپان و. ابوالحسن 3 ځلې په اوبو کې غوټې ووهلې، خو مایوس شو او د رسۍ په زینه یې پښه کېښوده. غوښتل یې چې کښتۍ ته پورته شي چې یو ملګري یې ورته وویل هغه د کښتۍ بلې خواته ده او ډوبېږي، لکه چې کوم خطرناک کب نیولې ده. کوربه خلکو ښځو او نارینه وو بیا په کړس کړس وخندل. ابوالحسن په دې ونه پوهېده چې نجلۍ د کښتۍ بل اړخ ته څه ډول تېره شوه. ابوالحسن حیرانۍ او اندېښنې پسې واخیست او بیا یې غوټه ووهله. د کښتۍ په تل کې بلې خواته تېر شو. هلته یې هېڅوک هم ونه لیدل. هماغه ملګري یې له پاسه ورته وویل لکه چې هغه ډوبه شوه او نهنګ وخوړه. ابوالحسن مایوس شو او بیرته د کښتۍ بلې ډډې ته راغی. بیا هم خلکو په کړس کړس خندل. دا ځل د ملګرو هم خندل. یو عرب ابوالحسن ته وویل راځه، هغه تر تا ښه لمبوزنه ده. ابوالحسن لږ پیکه غوندې شو او زینه یې ونیوله. یوه پښه یې په زینه کېښوده چې له بلې پښې چا ونیو او په اوبو کې ولوېد. هغه چې تر څو بیرته ځان سنبالوه یوه او بله خوا یې وکتل، خو نجلۍ په زینه پښه کېښوده او کښتۍ ته پورته شوه. ابوالحسن چې د کښتۍ غولۍ ته ور وخوت، نجلۍ په خندا وه او د ده ملګري پریشانه و. بیا یې ده ته په عربي وویل ستا په لمدېدو خفه شوم. کله چې دوی د نجلۍ له خولې عربي الفاظ واورېدل، د ټولې سترګې د هغې په څېره میخ پاتې شوې. ابوالحسن ترې وپوښتل ته عربه یې؟ نجلۍ سر ټیټ کړ. ځواب یې ورکړ هو زه عربه یم. ډېره موده وشوه چې موږ د عربو د کښتیو په انتظار وو. موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو څه شی راوړي؟ ابوالحسن او ملګرو یې عربي نجلۍ په داسې جامه کې نه شوه لیدی او ټول په پریشانۍ یو بل ته ګوري. نجلۍ چې ځواب یې وانه ورېد، بیا یې وویل زه له تاسو نه پوښتم څه مو راوړي؟ تاسو ولې حیران یاست؟ آیا د عربي نجونو لامبو نه ده زده؟ تاسو په څه چورتونو کې ډوب شوئ؟ ښه ده، زه یې پخپله ګورم. ابوالحسن ورته وویل ودرېږه، موږ آسان راوستلی دي، زه یې پخپله درښیم. خو زه حیران په دې یم چې د دې جزیرې عرب تر اوسه پورې د عربو د جاهلیت تر ژوند هم بدتر ژوند لري. آیا تاسو ته د انسانانو جامې او له نارینه‌و نه حیا او پرده کول نه دي درښودلي؟ د نجلۍ څېره له غوسې نه سره وخوټېده او ویې ویل آیا دا د انسانانو جامه نه ده؟ ابوالحسن وویل نه، داسې ښکاري چې تر اوسه پورې ستاسو کور ته د اسلام د دین روښنایي نه ده در رسېدلې. دا یې وویل او ابوالحسن خپله چپنه د نجلۍ په اوږو ور واچوله او ویې ویل ته اوس زموږ د کښتۍ مالونه لیدلی شې. نجلۍ د ابوالحسن تر خبرو
د څېرې نه زیاته تر تاثیر لاندې راغله او خپلې لوڅې مټې او پنډه یې په چپنه کې پټ کړل. ابوالحسن 50 عربي اسونه راوستي وو. نجلۍ یو په بل پسې ټول وکتل او بیا یې د یو آس په ګېډه لاس راتېر کړ او ویې ویل زه دا آس اخلم، بیه یې څومره ده؟ ابوالحسن ورته وویل تر اوسه په تا کې د عربو یوه ځانګړتیا پاتې ده، همدغه آس په دې ټولو کې غوره دی، خو نه ته د دې بیه نشي ورکولی او نه ښځې په دې سپرېدلی شي. دغه آس چې څومره ښکلی او تیز دی هومره باغي او سرشوخه دی. نجلۍ مسکی شوه او ویې ویل خیر دی وبه ګورو، تاسو کښتۍ ولې دومره لرې درولې ده؟ ابوالحسن ورته وویل زه د دې هېواد د واکمنو اجازه ضروري بولم. نجلۍ ورته وویل د سرانډیپ راجا له ډېر مودې راهیسې د عربو د قافلو په انتظار و. کښتۍ د بندر غاړې ته بوځئ، دا دی د سمندري قواو مشر د لیپسنګ هم راورسېد. د لیپسنګ له عبدالشمس سره د نږدې ناستې ولاړې له امله په عربي ژبه لږ ډېر پوهېده. هغه چې کښتۍ ته راوخوت په عربي یې له سوداګرو پوښتنه وکړه تاسو کښتۍ دومره لرې ولې درولې ده؟ د ابوالحسن پر ځای نجلۍ ځواب ورکړ دوی فکر کوي چې د راجا اجازه ضروري ده. د لیپسنګ وویل راجا چې تاسو وویني ډېر به خوښ شي. نجلۍ وویل زه ځم، خو دا په پام کې لرئ چې هغه سپین آس زما دی او زه به د هغه پوره بیه درکوم. دا یې وویل بیا یې چپنه وغورځوله او په منډه د سمندر اوبو ته ښکته شوه. عبدالشمس د عربي کښتیو له راتګ نه خبر شو. هغه د ښار له څو تنو سپین ږیرو سره د ابوالحسن استقبال ته ورغی. هغوی خپل کور ته بوتلل او آسونه یې د خپلو آسونو په طویلې یا غوجل کې وتړل. د 50 آسونو لپاره د سترګو په رپ کې نږدې 200 تنه اخیستونکي راغونډ شول. بوله یې ولګېده او یو په بل یې قیمتونه اوچت کړل. د لیپسنګ مشوره ورکړه چې د راجا له لیدو نه وړاندې یو آس هم ونه پلوري. امکان لري هغه په خپله دا ټول آسونه واخلي. عبدالشمس هم د لیپسنګ خبره تایید کړه. دوی لا په همدې خبرو کې وو چې د راجا استازی راورسېد او ویې ویل راجا صاحب له عربي سوداګرو سره ویني او غواړي د دوی آسونه هم وګوري او وایخلي. د لیپسنګ د راجا استازي ته وویل پاچا ته ووایي چې اوس به ټول ستاسو خدمت ته حاضر شو. بیا یې ابوالحسن ته وویل یو آس خو د شیخ عبدالشمس لور خوښ کړی، هغه آس به دلته پرېږدو. ابوالحسن وویل که عبدالشمس یې د ځان لپاره ساتي زه څه نه وایم، خو هغه آس ډېر یاغي دی، د نجونو د سپارلۍ جوګه نه دی. له یوې ګوښې نه غږ اوچت شو نه پلاره، د دوی په ګمان به موږ د دې آس قیمت ورنه کړی شو. ابوالحسن چې ولیدل همغه نجلۍ وه چې په کښتۍ کې یې لیدلې وه، خو دا ځل یې ښکلې عربي جامه په غاړه وه. ابوالحسن لږ پیکه غوندې شو او ویې ویل که زما په خبره د باور نه راځي ورشه په خپله یې وګوره. که دغه آس تا آیل کړ بس په انعام کې ستا شو،
نجلۍ تیزه طویلې ته ولاړه. نور خلک هم ورپسې ورغلل. نجلۍ پر نورو آسونو له زغلنده نظر وروسته سپین آس ته ودرېده. آس چې نجلۍ ولیده واښه خوړل یې پرېښودل، غوږونه یې څک شول. نجلۍ آس وټپوه، هغه په وروستیو پښو ودرېد او نور آسونه هم وشڼېدل. ابوالحسن ورته وویل ودرېږه. بیا په خپله ور وړاندې شو او آس یې له طویلې راوویست او په یو ونې پسې وتړه او ویې ویل اوس خپل همت وازمایه. نجلۍ ور وړاندې شوه او په یو لاس یې د آس لاندنۍ زامه ونیوه او په بل لاس یې د مست او یاغي آس په خوله کې قیضه ور واچوله. نندارچیان لا حیران دي. خو نجلۍ آس له ونې راخلاص کړ او په لوڅه شا یې سپره شوه. مست آس په شڼا او په ټوپونو څو ځلې په وروستیو پښو نیغ ودرېد. خو بیا په څو ټوپونو یاغي آس د ټولو له سترګو پناه شو. شیخ عبدالشمس په ډېر ویاړ وویل د عربو اسپو لا داسې اسپ نه دی زېږولی چې سلمې سپرلی پې ونه شي کړی. ډېر افسوس دی چې تا شرط وبایله، خو ډاډه اوسه زه به یې پوره بیه درکوم. ابوالحسن وویل دا شرط نه و، بخشش و او د بخشش او انعام قیمت څوک نه اخلي. هغه اسپ نیکمرغه دی چې داسې سپور خاوند یې پیدا کړ. راجا له لیدو نه وړاندې د ټولو آسونو د اخیستلو پرېکړه کړې وه. له شاهي خزانې نه یې چې دوی ته څومره قیمت ورکړ هغه د عربو له اټکل نه ډېر زیات و. راجا له عربو نه د نوي دین په باب پوښتنې وکړې. د لپسنګ د دوی ترجماني کوله. ابوالحسن د ټولو پوښتنو له ځواب نه وروسته د اسلام په هر اړخ رڼا واچوله. راجا د اسلام په ډېرو ښېګڼو له اعتراف نه وروسته له ابوالحسن سره د بیا لیدو کتو واده وکړه او رخصت یې کړل. کله چې ابوالحسن د خپل کوربه کور ته راستون شو ورته څرګنده شوه چې سلمې لا نه ده راستنه شوې او عبدالشمس هم د نورو ملګرو سره د دې په لټې پسې وتلی. ابوالحسن د ماسپښین له لمانځه وروسته په اندېښنه کې د کور په انګړ کې قدم وهه چې سپین آس په شڼا راغی. د آس قیضه هم شلېدلې وه. ابوالحسن خپلو ملګرو ته وویل خدای خبر دی چې په هغې څه شوي. دغه آس سرکش او یاغي دی خو غورځېدلی سپور بیا نه پرېږدي. د آس د قیضې شلېدل او د نجلۍ ورکېدل په دې کې کوم راز شته. زه پسې وځم. ابوالحسن د عبدالشمس له مزدور نه بله قیضه راوغوښته، آس ته یې واچوله او په آس یې پښه واړوله. آس ووت. آس یې په خپله خوښه پرېښود. د آس له تګ نه معلومه وه چې ډېر ځغلېدلی. آس په ځنګل کې له څو میله مزل وروسته په یوه غونډۍ وخوت او د یوې شرشرې تر څنګ ودرېد. له دې نه وړاندې د تګ نوره لار نه وه. ابوالحسن له آس نه کوز شو. هغه یې په یو ونې پسې وتړه او په سلمې پسې یې غږونه وکړل. تر ښه ځنډ لټون وروسته ستومانه شو. بېرته د شرشرې تر څنګ په یوه ډبره کېناست. ماښام نږدې و. ابوالحسن د مازدیګر لمونځ ترسره کړ او بیا په یوه سخته لار د شرشرې سر ته وخوت.
سلمې څو قدمه وړاندې د اوبو په غاړه د یوې ونې لاندې پرته وه. د ابوالحسن نظر هغه وخت پرې پرېوت چې څو ګزه اوږد او د انسان د ورانه په اندازه غټ مار یې په 100 مترۍ کې و او هغې ته ورنږدې کېده. ابوالحسن څو ځلې په هغې غږونه وکړل او بیا یې په ډېره بیړه ور ټوپ کړ، تر مټې ونیوله او څو ګامه یې لرې کش کړه. سلمې له یوې وړې چغې سره سترګې وغړولې. ښامار په ښکار پسې راوتی و. غوسه شو او وشڼېد، خو ابوالحسن توره رایستلې وه. ښامار چې ورنږدې شو غاړه یې اوچته کړه او ابوالحسن د تورې په یو ګوزار سره سر ترې بیل کړ. بیا یې د لښتي په اوبو توره پاکه کړه او سلمې ته یې وویل: ته ډېره بې عقله نجلۍ یې، دا د ویده کېدو ځای دی. سلمې چې وېرېدلې وه رېږدېدله او ویل یې: زه ستړې شوم، دلته کېناستم او بیا خدای خبر څه وخت ویده شوی یم. زه دلته څو ځلې راغلی یم، خو داسې ښامار مې هېڅکله نه و لیدلی. ښه ده چې تاسو راغلی، که نه اوس به زه دغه ښامار خوړلی وم. ته دلته څه ډول راغلی؟ ابوالحسن ځواب ورکړ: ته ښه پوهېږې چې زه څنګه راغلی یم. تا دلته آس ولې پرېښود؟ سلمې په مسکا ځواب ورکړ: ما کله پرېښی؟ زه آس وغورځولم او راڅخه وتښتېد. ابوالحسن لږ په تونده لهجه ورته وویل: ستا روزنه او پالنه په ډېر خراب چاپېریال کې شوې ده، ځکه خو ستا اخلاق باید همغسې وي لکه د عربو د جاهلیت د وخت. خو هغوی د سلګونو بدیو سره سره میلمه ته هیڅ وخت دروغ نه ویل. او زما په دې پوره باور دی چې دغه آس ته غورځېدلې یوازې نه پرېښودې. دا زما په طبیله کې پالل شوی آس دی. یاغي او سرکښ دی، خو ټګي یې نه ده زده. رښتیا ووایه، تا په خپل لاس قیزه نه ده ترې خلاصه کړې او په زور دې ویرولی او تښتولی نه دی؟ سلمې سترګې ښکته واچولې او ویې ویل: